یعنی څه اسلامي ملکونه هم دي امریکا به شمول چې اسرائیل به تسلیموي واقعي تاسو په علم دا دی چې د اسرائیل تسلیمول دا یو بین الاقوامي مسله ده. زه د دغې په حق کې یم چې په اسرائیل تسلیم شي. دا پالتو مجلسونه خلک کوي چې دا جنګونه دا خونریزي په څه ښکاري. یعنی الله جل جلاله په قرآن شریف کې د سوره مائده آیت دی چې په هغه کې موسی علیه السلام فرمایي یا قوم ادخلوا ارض المقدسة التي كتب الله لكم. دا كتب الله لكم باندې د ملایان سوچ وکړي چې کتبه څه معنی، یعنی لیا یې په برخه ما درې ایستلې ده، لیا په نامه درې علاج کړې ده. اوس یو خدای علاج کړي اوس یې څوک یې نه کوي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الله پاک په دنیا کې دو قسم علما پیدا کړی دي. یو ډول علما هغه دي چې همیشه د دین خدمت کوي او د الله د دین لپاره هر قربانۍ ته تیار دي، لیکن د دوی په مقابله کې الله پاک د بلعم نوسی یعنی علماء سوم پیدا کړی دي چې همیشه د بلعم په نقش قدم د مسلمانانو په مقابله کې د کافرانو په خدمت کې ولاړ دي. د دوی د الله په وعدو دومره اعتماد نشته لکه څومره چې د دنیا د مادي قوتونو نه متاثر دي. د الله پاک د وعدو په مقابله کې د دنیا د مادي قوتونو نه متاثر دي. په دغه علماء سوء کې یو دغه منکر حدیث مولوی شیرانی هم ده. مخکې د افغانانو مسلمانانو په مقابله کې د خونخوارو امریکایانو حمایت کولو، افغانان امریکایانو قتلول، د افغانانو په کورونو امریکایانو د هغوی خونخوارو مزدورانو چاپې وهلې. دا جنگ خو افغانانو او مسلمانانو نو شروع کړي، بلکې دا خو امریکایانو د هغوی خونخوارو مزدورانو شروع کړي. نو د امریکایانو ملامتول پکارو، لیکن دغه منکر حدیث به د امریکایانو په مقابله کې په خپل دفاع کې مصروف مظلوم مجاهدین افغانان ملامتول. خوزه د افغانانو زړونه خو ډک پاتې نشو که امریکایانو د هغوی خونخوارو مزدورانو ظلمونه وکړه، نو الله پاک افغانانو تم دومره همت او توفیق ورکړو چې خپل زړونه په امریکایانو یخ کړه، د امریکایان او د هغوی مزدوران ټوټه ټوټه کړه او مقبرې او ادیرې ور باندې ډکې کړې. لیکن اوس دغه منکر حدیث دته منکر حدیث د دې وجه نه وایم چې د متعلقین او شاګردان ما لیدلي دي، دلته مذاکرې مې ورسره شوي دي. هغوی ټولو ته د صرف د احادیثو نه انکار ورښودلی دی او د قادیانیانو په شان د کافرانو په خلاف د جهاد نه انکار ورښودلی دی. د ده او د ده د ډلې د قادیانیانو په شان د کافرانو سره په جهاد عقیده نشته. نو دغه منکر حدیث اوس د فلسطین د مظلومو مسلمانانو په مقابله کې د غاصبو قاتلو اسرائیلو د حمایت دپاره د قرآن د آیات نه غلط استدلال کړی دی. د غلط استدلال دا دی چې موسی علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل چې یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم. دغه منکر حدیث معنا دا کړی دا چې الله پاک بیت المقدس معاذ الله اسرائیل ته په قواله ور کړی دی، لیکن دا د اسرائیل حمایتي د دې آیات اخرنۍ جملې ته نه ګوري چې ورپسې الله پاک څه فرمایلی دي. د دې آیات پسې خو الله پاک فرمایلی دي ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. دلته د عمالقه سره په جهاد نه کولو باندې خسران تاوان او نا امیدی مرتبه کړی ده. یعنی که د عمالقه سره مجاهد وکړو نو تاوانیان نا امیده او خسرت دنیا والآخره بنئ، او که د عمالقه سره مجاهد ونکړو نو تاسو به تاوانیان یې نا امیده به او خسرت دنیا والآخره بشئ. او بنی اسرائیل د عمالقه سره جهاد ونکړو نو چې جهاد یې ونکړو الله پاک دوی ته نا امیدي تاوان او د دنیا او د آخرت خسران لیکلی دی. بیت المقدس ورته نه دی لیکلی. د بیت المقدس په باره کې الله پاک به وفرمایل فانها محرمه علیهم. د بیت المقدس مکه په بنی اسرائیلو حرام ده. همدارنګه دا د اسرائیلو حمایتي د کتبه معنا غلطه کوي. ګوري ورونو د کتبه یو معنا د قدره،
یعنی الله پاک په تقدیر کې بیت المقدس درته لیکل. دویمه معنی دا كتب فی اللوح المحفوظ، په لوح محفوظ کې تاسو ته دا لیکل دی، خو د دې سره قید دی چې بأن آمنتم واطعتم. علامه الوسی رحمه الله فرمایلی دي چې وقیدوه بأن آمنتم واطعتم لقوله تعالی لهم بعد ما عصوا فإنها محرمة علیهم. الله پاک په تقدیر کې بیت المقدس دوی ته په یو شرط لیکلی دی او په لوح محفوظ کې ورته په یو شرط لیکلی دی، هغه شرط ایمان او اطاعت دی. او چې کله دوی ایمان را نه وړو او اطاعت یې ونه کړو بلکې نافرمانی وکړه، نو الله پاک خو بیا ورته وفرمیل چې فإنها محرمة علیهم، دا ځمکه په بني اسرائیلو باندې حرامه ده. دا دواړه مجازي معناګانې وي، خو د کتبه حقیقي معنا درېمه ده، هغه دا چې امرکم الله بدخولها وفرضه علیکم. الله پاک بني اسرائیل ته حکم کړو چې تاسو لاړ شئ او په بیت المقدس کې د عمالقه سره جهاد وکړئ. او بني اسرائیل بیا د الله حکم ونه منلو او موسی علیہ السلام ته ویل موسی علیہ السلام ته چې اذهب انت وربك فقاتلا، تاسو ته رب لاړ خیال ته وجنګيږي. نو جهاد ونه کړو، د الله حکم ونه منلو. الله بیا دا مقدس ازمکه مسلمانانو ته ورکړه. ګوره منکر حدیثه یو بل آیات کریمه ده، هغه تیم سوچو کا چې الله پاک یوازې بیت المقدس نه بلکې د ټول ځمکې قواله مسلمانانو ته ورکړې ده. الله پاک قرآن کریم کې فرمایلی دي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. د دې آیات نه معلومیږي چې د دې ټولي دنیا قواله د مسلمانانو سره ده. اسرائیل یوازې بیت المقدس نه په ټوله دنیا کې د زندګۍ حق نه لري او په هر ځای کې چې مسلمانانو ته په لاس ورځي په کار دی چې قتل شي. زه دغه د اسرائیلو جنټانو ته دا وایم چې که الله پاک بیت المقدس اسرائیلو ته معاذ الله په قواله ورکړی وي نو حضرت عمر رضی الله عنه بیا د بیت المقدس د فتح د پاره ولې جنګېدلو. صلاح الدین ایوبی رحمه الله او د په قیادت کې په سلګونو زرګونو مجاهدین د بیت المقدس د فتح د پاره ولې جنګېدل او دارنګ په احادیثو کې ولې بیا د شام صفاتونه کیږي او د دې ځمکې طرف ته مسلمانانو ته ترغیب ورکول کیږي. نو دا د اسرائیلو ایجنټان دی په دې باندې پوه شي چې اسرائیل یوازې په بیت المقدس کې نه بلکې د الله په ځمکه د ژوند حق نه لري. الله دوی ته ذلت لیکلی دی وضربت علیهم الذلة والمسکنه.